څومره عجیبه لوی دی چې ما عقل کې نه راځي. شانه صفات وجودي د رب، دا صفات وجودیه او ته اشاره ده. سبحانه صفات سلبیه او ته اشاره ده. مجموعه د الله حمد ده. نو معنا دا چې سبحانه رب پاک ده، هر عیب ما اعظم شانه څومره عجیبه لوی ده چې ما عقل کې نه راځي. لوجه دې نه چې دا غیر متناهي دي. ما اعظم شانه څومره عجیبه لوی ده. تعجب وجه دا ده چې ما عقل کې نه راځي. شانو صفات وجودي د رب، ځکه عقل هم متناهي قوت تکړه. تاسو مونږ عقلونه هم متناهي دي، معمولی غونې قوت ته. اشان د خدای صفات وجودي دي او غیر متناهي دي. نو غیر متناهي په متناهي قوت کې نشي راتلای. مجموعه د رب ثنا حمد ده. صفات سلبی چې سبحانه کې ذکر کړو، صفات وجودي چې ما اعظم شانه کې ذکر شو، دا د الله ثنا او حمد شو. ځکه حمد څه وایي؟ اظهار د صفات ته وایي. دلته صفات ذکر کړل، صفات سلبی ذکر کړل، صفات وجودی ذکر کړل. اوس ما اعظم شانو ترکیب کې حال واقع ده. ضمیر دی سبحانه نه، دا څه معنی ده؟ سبحانه الله لره پاکی ده هر عیب نه. حال کونی دا حال په معنا کې صفت هي. لکه ته کنه جان زید راکبا راغه زید په دې حال کې چې راکبو، دا حال معنا د صفت سره، یعنی سره د صفت رکوبیت راغه ماته زید په حالت کې صفت رکوبیت. تاسو ما اعظم شانو ترکیب کې حال واقع ده. ضمیر دی سبحانه نه، دا څه معنی ده؟ سبحانه رب پاک تا، پاکی ده رب لره هر عیب نه. په دې حال کې ما اعظم شانه څومره عجیبه لوی ده. شانه صفات وجودي د رب دومره عجیبه لوی دي چې ما عقل احاطه کې نه راځي. دې وجه نه چې غیر متناهي دي. اما عقل خو قوت متناهي ده، او متناهي کې غیر متناهي څیزونه نشي راتلی. اوس په دې سوال ده کما اعظم شانو څنګه حال ده ضمیر دی سبحانه نه چې ته دا څه معنی کوي؟ سبحانه پاک ته رب هر عیب نه. په دې حال کې ما اعظم شانو چې څومره عجیبه لوی ده. شانو صفات وجودي د رب، زه تعجب نیولی یم ځکه ما عقل احاطه کې نه راځي. دا ما اعظم شانو ترکیب کې حال ده. ضمیر دی سبحانه نه. نو معترض اعتراض کوي چې حال خو جمله خبریه ای، ځکه حال خو یبین وي کنه چې دا بیانې حیات الفاعل او المفعول به. جان زید راکبا، نو راکبا حال د فاعل بیان کوي چې زید، نو حال خو جمله خبریه ای، ځکه حال خو بیانې حیات الفاعل او المفعول به. چې بیان کوي خو حکایت کوي. بیان حکایت یو مطلب، حکایت خو جمله خبریه کوي، انشاء خو نه کوي. ځکه انشاء خو احداث پرې. انشاء معنا احداث. احداث څه معنا؟ اظهار د نوي شي، چې نوي شي اظهار کیا. حکایت نه کوي. لکه زه تا ته وایم اضرب وال وکړو، دا د نوي شي اظهار ده.
कहता तो ला तजरीब वाल मकवा या ताना तपोस को इस्तिफाम दा नवा शायद माज़ मशानु संग दा हाल दा ज़मीर दी सुबहाना हुना हाल सिदा आखो जुमला खबरिया ही वाले चे हाल बयान है अतल फ़ाइल अविल मफूल भी अब बयान और हिकायत से कई आखो जुमला खबरिया कई और इंशा आखो बयान न के आखो इहदासी इहदास से माना इजहार दे नवीसी तकामुर न इस्तिफाम दा तमन्नी तरजी वगैरह अमा ज़ मशान उदा को इंसा दा देखा दा ताजुब दा ताजुब को इंसा ही कर आपको हिकायत नहीं ताजुब को सरा हैरानी न इजहार दे हैरान त्या कई न इजहार दे हैरान त्या के अदा को इंसा दा न दे हालियत न सही ज़मीरी सुबहाना होना नमुला हसन जवाब के इदा माज़ मशान वो हाल दा तवील मकूलन सरा मकूलन फी हक़ी मा आज़ मशान नो असल के दा हाल मकूलन दा फी हक़ी दा मुतालिक ता मकूलन सरा अमा ज़ा मशानु दा नायब फ़ाइल दा सिदा सुबहानो पाकीदा रब लरा हर आयब ना मकूलन फ़ी हक़ी मा ज़ा मशानु दे हाल के यानी पदक सिफत सरा दे हाल के मकूलन फ़ी हक़ी सिवेलाई केगी पर लिसान दे हर मखलूक मकूलन सिवेलाई केगी पर लिसान दे हर मखलूक छवे लकेगी माँ ज़मा शानु छुमरा अजीब लोयला शानु सिफात वजूदी दे रब नज़ा असल के जुमला खबरिया दा बताविल दे मकूलन सरा न मकूलन हो गया जुमला खबरिया दा अफी हक़ी दा सर मुतालिक दा अमा ज़मा शानु दा नायब फ़ाइल दा नदा समाना है सुबहानो पाकीदा रब लरा हर आयबना तो दे हाल के मकूलन फ़ी हक़ी सिवे रखेगी हक़ ते रब के सुबहानहू सिवे रखेगी पर लिसान दे हर मखलूक दावा है कि माँ आज़म शानु चुमरा अजीब लोयदा शानु सिफात वजूदी दे रब दा जुमला खबरी असला बताविल मकूल सरा नजर के मकूलन जुमला खबरिया दा अदा मा ज़ मशान दा फे नायब फ़ाइल उस मा आज़म शानु मा आज़मा दा वज़न मा अफ़ाल दा वो देख के दो मज़हब दी यो मज़हब दे काज़ी दा यो मज़हब दे बाज़ शारहीन दा काज़ी मज़हब दादा बाज़ शारहीन मज़हब दादा इदा मा आज़म दा ताजुब सिगा दा काज़ी मज़हब दादा इदा ताजुब सिगा न दा सिगा हम मुफरद इदा कलाम तरकीबी दा ताजुब सिगा न दा मा आज़म शानु देखे दो कौल दी यो कौल दे काज़ी दा यो कौल दे बाज़ शारहीन दा काज़ी दा से वाई इदा मा आज़म शानु अब बाज़ शारहीन दा से वाई इदा मा आज़म शानु दा ताजुब सिगा दा काज़ी वाई दा ताजुब सिगा न दा कलाम मुरक्कबा दा तो दे तौर कि माँ पर माना दे हम इस्तिफाम सरा दा कलाम इस्तिफामी दा माँ पर माना दे हम इस्तिफाम सरा दा आज़म शानुहु मा आज़म शानुहु आज़म शानुहु शान दे अल्लाह लोई दावकन
دا استفهام شو. په ما زما کې دوه مذهب دي، یو مذهب د قاضي ده، یو مذهب د بعض شارحینو ده. بعض شارحین داسې وایي چې دا تعجب صیغه ده، مفرد ده. بعض شارحین داسې وایي. قاضي وایي چې نه نه دا تعجب صیغه نه ده، دا خو یو کلام مرکبه ده. ما اعظم شانو ما په معنا د همزه استفهام سره ده، اعظم په معنا د اعظم سره ده. ما اعظم شانو اعظم شانو، آیا د الله شان لوی ده؟ تپوس کوي. نو قاضي رد کوي په دې بعض شارحینو، په قاضي کې رد کوي چې بعض شارحینو داسې ویلي دي چې ما اعظم شانو دا صيغه د تعجب ده. دلیل داسې وایي چې دا ما اعظم په وزن ما افعل ده، دا صغرا. هر ما افعل دا صيغه د تعجب دا کبرا، لہذا ما اعظم صيغه د تعجب ده. معنی تعجب ده لکه مخکې مو وکړه، عجیبه لوی ده شان دی واجب تعالی. نو ما اعظم په وزن ما افعل، هر ما افعل صيغه د تعجب، نو دا صيغه د تعجب ده. خو صغرا خو ظاهره ده چې ما اعظم په وزن ما افعل ده، دا تی ویني چې ما اعظم په وزن ما افعل ده. او کبرا ده هر ما افعل صيغه د تعجب. دې کې دعوه د بداحت کوي چې ما افعل او فعل به دا تعجب صيغه دي. نو دا قاضي بعض شارحینو داسې ویله چې دا تعجب صيغه ده. دلیل دا ویله چې ما اعظم په وزن ما افعل، هر ما افعل صيغه د تعجب، دا صيغه د تعجب ده. صغرا ظاهره ده چې ما اعظم په وزن ما افعل ده. او کبرا ده چې هر ما افعل تعجبي، دا بدیهی ده. لکه ما افعل فعل به دا تعجب صيغه. دا بعض شارحینو داسې ویله چې دا تعجب صيغه ده. او ترجمه یې داسې ده چې دا مونږ وکړه سبحانه پاک در رب هر عیب نه، ما اعظم شانو حال کونی په دې حال کې ما اعظم شانو مقولن فی کی ما اعظم شانو ویل کېږي په جبه د هر مخلوق. ما اعظم شانو څومره عجیبه لوی در شان دی واجب تعالی چې ما عقل حاته کې نه راځي. دومره عجیبه لوی ده، څومره عجیبه لوی ده شانو صفات وجودي دی الله پاک چې ما عقلی حاته کې نه راځي. ما عقل خو متناهي ده، صفات دی الله غیر متناهي دي. دیو چې ما عقل کمزوره ده دې کې نه راځي. ځکه زه تعجب کوم. دا بعض شارحینو داسې مناو. نو قاضي رد پکې، رد داسې پکې چې ما اعظم شانو لیس من افعال التعجب. دا تعجب صيغه نه ده. دا بعض شارحین چې وایي چې دا تعجب صيغه ده، نه ده ما اعظم شانو، دا تعجب صيغه نه ده. قاضي وایي ولې وای ځکه قاضي وایي ځکه چې که تعجب صيغه یې کې نو دا نه ده مناسب دی مقام سره، چې مقام د حمد دی الله ده. دا خو د حمد دی الله مقام ده چې موږ د الله سبحانه عظمت بیانو. تعجب صيغه نه ده دا، ځکه دا نه ده مناسب مقام د حمد سره. ولې ځکه چې ما اعظم صيغه د تعجب نه ده، ځکه کدا تعجب صيغه شي لازم بشي توهم الفساد په شان دی واجب تعالی کې. توهم د فساد په شان دی واجب تعالی کې باطل، نو چې دا صيغه د تعجب دا باطل. دا دلیل وای. نو قاضي دې رد کوي چې کوم خلک وایي چې تعجب صيغه ده، دا قاضي رد پکې لیس من افعال التعجب، دا تعجب نه ده. ولې لفساد المعنى، دلته معنا فاسده ده چې تعجب صيغه کې نو فساد راځي په معنا کې.
حاصل دا ده چې کدا تعجب صيغه شي نو لازم بشي توهم الفساد. توهم د فساد د معنا برش په شان د واجب طلاق. توهم الفساد په شان د واجب طلاق باطل، نو چې دا تعجب صيغه دا باطل. خو څنګه راځي کدا تعجب صيغه لازم بشي توهم د فساد د معنا، ځکه چې کدا تعجب صيغه معظمه نو تعجب خو انشاء ده کنه. ادا قاعده ده چې انشاءات په اصل کې اخبارات دي. انشاء پر جان ته سیاق نه دي، بلکې دا اخبار دا خبریه چې دا په انشاء کې استعمالېږي، ځکه خبریه کثیره ده، ډیره ده. اکثر خبریه خلق جملې وایي، خبرې کوي، اترې کوي، اکثر خبریه وایي. نو اصل خبریه ده، دا انشاء کې دا خبریه استعمالېږي. نو کدا تعجب صيغه نو تعجب کو انشاء ده کنه. انشاءات په اصل کې اخبارات دي. ځکه اخبارات جمله خبري کثیره دي، دا په انشاء کې استعمالېږي. نو کدا انشاء صيغه نو انشاءات په اصل کې اخبارات دي. دا معاذ شانو چې تعجب صيغه انشائی، نو انشاءات خو په اصل کې اخبارات دي، دا په اصل کې جمله خبریه ده. هغې نه نقل راغلی د تعجب ته. په جمله خبریه کې فساد د معنا ده، چې هغه فساد دا ده چې عظمت شان د واجب تعالی غیر نه حاصلېږي، یا خدای عظمت شان غیر نه حاصلېږي، دا فساد. نو چې تعجب ته نقل کې نو که عین جمله خبریه خو نه ده، هغه جمله خبریه کې فساد ده. خو چې تعجب ته نقل کې نو تعجب کې توهم الفساد راغلی، ځکه تعجب کې منقول ده، منقول نه ذهن منقولان ته ځي، او منقولانو جمله خبریه ده، هغې کې فساد ده، نو په تعجب کې توهم الفساد راغلی. نو قاضي داسې وویله، رد یې وکړه په دې بعضې شارحینو چې لیس من افعال تعجب، دا تعجب صيغه نه ده. قاضي وایي ولې که تعجب صيغه شي بیا به لازم شي توهم الفساد په حق د واجب تعالی کې. توهم الفساد په حق د واجب تعالی کې دا عین فساد ده، معنا به فاسده شي. والتالي باطلون. دا قاضي رد پوک هلکه که دا تعجب صيغه شي توهم الفساد ولې راځي؟ ځکه چې دا تعجب صيغه کې ما اعظم ما افعل وزن، نو تعجب انشاء ده. انشاءات په اصل کې اخبارات دي، نو دا په اصل کې خبریه ده. خبریو نه بیا دا انشاء ته نقل راځي، او اصل چې خبریه ده، خبریه کې فساد د معنا ده. نو چې تعجب ته نقل کې نو فساد خو نشته، خو توهم الفساد شته، ځکه تعجب نه ذهن ځي اصل خبریه ته، ځکه منقول نه ذهن ځي منقولانو ته، نو توهم د فساد پکې پاتې شي. توهم الفساد پاک ته واجب تعالی کې دا عین فساد ده، دی وجه دا تعجب صيغه ده. اوس دا معظمه چې تعجب صيغه شي لازم شي توهم الفساد. دلیل د ملازمه مشوي نه، ځکه ما تعجب ده، تعجبات انشاء ده، انشاء په اصل کې اخبار دي. نو دا معظمه چې تعجبي نو دا په اصل کې خبریه ده، په خبریه کې فساد ده، نو په تعجب کې توهم الفساد ده. خبریه کې ولې فساد ده؟ ځکه خبریه کې درې ترکیبه دي، درې واړه فاسد دي. چې دا معظمه خبریه واخلي که نه، په هغه کې درې ترکیبه دي، درې واړه فاسد دي. یو مذهب د سیبوی ده، یو د اخفاش ده، یو د فرا ده. سیبوی داسې وایي، په معاظمه کې داسې وایي چې خبریه یې واخلې، چې لکه دا ما څه ده، دا په معنا د الذي موصول سره ده. اعظم شانه دا سیله ده، موصول سره د سیلې نه مبتدا ده، خبر محذوف ته چې شیء عظیم ده.
داسې وایي وایي چې دا خبریه واخلې دا معظمه نو خبریه کې یو ترکیب دی وایي دا چې ما په معنا د الذي موصول سره ده اعظم شانه دا سیره ده موصول سره سیره نه مبتدا ده خبر محذوف ته داسې ده الذي اعظم شانه شيء عظيم الذي اعظم شانه هغه ذات اعظم شانه چې الله ته لوی شان وردا شيء عظيم موصول سره مبتدا شيء عظيم دا خبر دا ډیر لوی شای ده چې خدای پاک ته لوی شان وردا نو دا فساد شو چې خدای پاک ته لوی شان بل چا وردا نو مذهب دې څه وایي دا چې ما په معنا دی الذي موصول اعظم شان او وسیله موصول سره مبتدا خبر محذوف چې شیء عظیم دا څه د ترکیب چې الذي اعظم شانه شیء عظیم هغه ذات چې خدای پاک ته لوی شان ورده شیء عظیم ډیر لوی ده نو د خدای عظمت شان بل نه مستفاد ده دا فساد ده ترکیب د اخفاش ده چې ما په معنا د شیء منکر سره ده لکه شر احر زنابی شر نکره ده په تنوین تعظیم پر ده التعظیم تخصیص ده نکره کې چې تخصیص وشي بیا مبتدا واقع کیږي شر عظیم الله حقیر دلته ما په معنا د شی منکر سره ده د تنوین تعظیم پر ده دا مبتدا ده چې کما شی منکر ده نکره په مبتدا پس ګرځي چې تخصیص پکې راولي نو دا شی اون کې د تنوین تعظیم پر ده د کشر اون کې د تنوین تعظیم پر ده نو دا تعظیم تخصیص ته دا مبتدا کې اعظم شانه به خبر کې دا څه ترکیب شي شیء عظیم لا حقیر دا د ما معنا شیء عظیم لا حقیر یو ډیر لوی شای ده اعظم شانه چې خدای پاک ته لوی شان ورده بیا فساد شو ځکه د خدای عظمت شان بل چا نه حاصل شو دا کفر خبرې دي بل ترکیب د فرا ده فرا وایي چې ما په معنا د ایو شین سره اسم استفهام ده ما په معنا د ایو شین سره اسم استفهام ده دا مبتدا ده اعظم شانه فعل استفهام ده دا که مقام خبر ده مبتدا سره خبر نه سوال استفهام جواب استفهام محذوف ده دا څه ده ایو شین اعظم شانه کوم یو شای ده چې خدای پاک ته لوی شان ورده دا سوال شه جواب پټ ده شیء عظیم اعظم شانه یو لوی شان ده چې خدای پاک ته لوی شان ورده بیا کفر ده دا خو خدای عظمت شان بل نه حاصل شه نو فرا وایي چې ما استفهامیه ده اسم استفهام ده په معنا د ایو شین سره مبتدا ده اعظم شانه فعل استفهام که مقام خبر ده مبتدا سره خبر سوال استفهام دا سوال شه ما اعظم شانه ایو شین اعظم شانه کوم یو شای ده چې الله ته لوی شان ورده دا استفهام شه مبتدا خبر سوال استفهام جواب استفهام محذوف ده شیء عظیم اعظم شانه یو لوی شای ده چې خدای پاک ته لوی شان ورده بیا د خدای عظمت شان بل نه حاصل شه دا کفر ده نو ګوره دا چې تعجب صيغه نو تعجب په اصل کې خبریه ده ځکه انشاءات په اصل کې اخبارات دي ولې اخبارات کثیر استعمالېږي کنه نو کله کله په انشاء کې استعمال شي انشاء پر مستقل صيغه وزن نه دي دا خبري په کې استعمالېږي نو چونکې دا تعجب ده نو تعجب صيغه انشاء ده په اصل کې اخبار دي دا په اصل کې جمله خبریه ده ما اعظم شانه په خبرې کې درې ترکیب دي ترکیب دی سیبوی دی اخفش دی فرا درې واړو کې فساد ده ځکه د خدای عظمت شان بل چا نه حاصلېږي نو په جمله خبرې کې فساد شو نو په تعجب کې خو فساد نشته ځکه دا درې ترکیب نه لري تعجب
اخو انشاء ده خو توهم الفساد ستا ځکه منقول نه ذهن جی منقولان ہوتا ذهن خامخا ته منقول شای ذکر کیا نو ذهن کې منقولان ہو رہی نو چې تعجب صيغه یې هغې کې خو درې ترکیبه نشته صيغه د تعجب ده مفرد ده خو دومره ده چې چونکې تعجب په اصل کې اخباراتو خبرې کې درې ترکیبه وو درې واړه فاسد وو نو په تعجب کې هغې ته ذهن دي دې له وجې نه توهم الفساد راغلی په تعجب کې توهم الفساد په حق واجب طلاق کې داسې ده لکه عین فساد عین فساد باطل نو توهم الفساد باطل نو چې دا تعجب صيغه دا باطل دا قاضي رد پوک و سوال پیدا چې قاضي چې تا تعجب رد وکړ فأي شيء هذا نماز مشانو به څه شی ده دا وای دا کلام ترکیبی ده دا مرکب کلام ده ما په معنا دی هم د استفهام سره ده استفهام سره پر لازمی فعل کافی ده نو اعظم خو متعدی ده خو په معنا دی اعظم سره ده دغه زه استفهام کوم استفهام پر لازمی کافی ده نو ما په معنا دی هم د استفهام سره ده اعظم په معنا دی اعظم سره ده اشانو فاعل ده دا کلام ترکیبی ده صيغه نه ده اعظم شانو آیا د خدای شان لوی دا او کنه دا قاضي ویل نو قاضي دا ویل چې دا کلام ترکیبی ده تعجب صيغه نه ده چې بیا فسادونه پکې راځي دا کلام مرکب ده استفهام ده ما په معنا هم استفهام اعظم متعدی ده استفهام پر لازمی کافی ده نو اعظم په معنا د عظمت سره ده اشانو فاعل ده نو دا څه ترکیب اعظم شانو ایا خدای پاک شان لوی دا او کنه اوس په قاضي بیا اعتراض ده چې تا ورته خو کفر ده چې ته استفهام کیا او دا څه وایي اعظم شانو خدای پاک شان لوی دا او کنه زید قائم ایا زید لاړ دا او کنه دلته دا څه وایي خدای پاک شان لوی دا او کنه دا هم کفر ده قاضي صاحب یو کفر نه لاړې بل کفر ده نو قاضي وایي چې نه دا خو استفهام کنه خو استفهام په تعجب کې استعمال ده په معنا د تعجب کې استعمال ده تاسو نه چې په صيغه د تعجب کې استعمال ده دا ما استفهامیه ده په معنا هم د استفهام سره ده اعظم هم لازمي ده شان فاعل ده اعظم شانو اي خدای پاک شان لوی ده او کنه نو مترید اعتراض وکړ چې قاضي صاحب بیا ته شک کې خدای پاک په عظمت کې چې خدای پاک شان لوی ده او کنه دا خو کفر ده نو قاضي صاحب وایي چې نه استفهام په تعجب کې یعنی په معنا د تعجب کې استعمال ده ځکه استفهام یو نه واده د انشاء تعجب بل نه واده انشاء ده نه یو نه بل نه کې استعمال ده نو دا نوع د استفهام څه ده دا په معنا د تعجب کې استعمال په معنا د تعجب کې مستعمله ده په معنا د تحیر سره تعجب حیران سره نو ما اعظم شانه هم د استفهام ده اعظم په معنا د عظمت سره ده اعظم شانو خدا اعظم شانو کلام استفهامی ده خدا په معنا د تعجب کې استعمال ده اعظم شانو ایا څومره لوی ده شان دی الله چې ما عقلی حتی کې ناراضي ځکه عقلی حتی کې متناهی امور راځي شان دی الله غیر متناهی عظمت شان دی الله غیر متناهی نو استفهام کلام استفهامی ده خو کفر نه ده ځکه استفهام په استفهام کې نه ده استعمال چې اعظم شانو خدای پاک شان لوی ده کنه بلکې استفهام په تعجب کې استعمال ده په معنا د تعجب کې نو ما اعظم شانو اعظم شانو ایا څومره لوی ده شان دی الله چې ما عقلی حتی کې نه راځي ځکه عقلی حتی کې متناهی راځي شان دی الله سبحانه غیر متناهی ده عظمت شان غیر متناهی ده نو بس اوس معنا ټیک شو اوس قاضي باندې اعتراض ده چې دا تاول ترکیب او هغه ترکیب خو سره یو شی دی
ځکه چې تعجب صيغه یې واخلې نو په اصل کې خبریه ده، خبریه کې فساد ده، نو په صيغه د تعجب کې توهم الفساد. التاول داسې ده، تاول کلام ترکیبي ده، ما په معنا هم د استفهام، اعظم په معنا د عظمه. استفهام کې خو کفر ده، او ته وایي چې استفهام په تعجب کې استعمال ده. اعظم شانو ایا خدای پاک شان لوی دا او کنه دا خو استفهام شو، خدا په دې کې نه ده استعمال، په معنا د تعجب کې ده. ایا خدای پاک شان لوی دا او کنه، یعنی څومره لوی ده شان دی الله پاک چې ما کلی خاطه کې نه راځي. نو اوس خو معنا ټیک ده، خو اصل کې استفهام ده. توهم الفساد خو په تاول کې راغلی او هغه کې راغی، نو تعالی رچ ترجیح ده په دې بل قائل. جواب دا دی چې توهم الفساد دلته نشته، هلته نشته، خو هلته توهم د فساد ذات ته الله ته راجع ده چې دا صيغه د تعجب واخلې که نه، صيغه د تعجب په اصل کې خبریه ده، په خبریه کې فساد ده، نو په تعجب صيغه کې توهم الفساد ده، خو ذات ته الله ته راجع ده چې هغه ذات ته الله ته داسې راجع ده چې د خدای عظمت بل چا نه مستفاد ګرځي. اچھا زه کلام استفهامي واخلم، استفهام خو بنده کوي، ما اعظم شانو اعظم شانو ای خدای پاک شان لوی ده او کنه، دا استفهام تعجب کې استعمال ده. څومره لوی ده شان دی الله چې ما عقلي خاطه کې نه راځي. اوس فساد نشته، خو ټیک ته اصل کې استفهام په هغې کې فساد وو، نو چې تعجب کې استعمال شو نو په دې کې توهم الفساد راغلی، خو دا فساد بنده ته راجع ده، ځکه شک خو بنده کوي. اعظم شانو ای خدای شان لوی ده او کنه، نو اوس خو تعجب کې استعمال ده، معنی نه ده فاسده، خو تعجب نه ذهن استفهام ته ځي. استفهام کې فساد و، نو په تعجب کې توهم الفساد راغلی، خو دا توهم الفساد آسان ده، ځکه دا شک دا خو بنده کوي. او هلته چې تعجب صيغه یې واخلې په اصل کې خبریه ده، هغه ډېر فساد ده، ځکه هلته عظمت شان دی واجب تعالی غیر نه مستفاد ګرځي، او دا غټ فساد ده، ځکه د الله ذات ته راجع ده. قاعده دا ده چې دوه مصیبتو کې سره مبتلا شي نو بیا به اهون البلیتین اختیاریا. دې وجه نه کلام استفهامي ټیک ده، په معنا د تعجب کې استعمال ده، ټیک ته توهم الفساد شته پکې، خو بنده ته راجع ده.